علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الرضاع یا کتاب الرضاع په کسره درا او په فتحه درا سره دا مصدر دی د باب د علما یعلمون رضع یرضعو او یا د باب د ضرب یضربون. رضاع او رضاع مصدر خلاف القیاس دی. کله چې توصیف د مرئی پکې نو به مرضعتن او په غیر د تانه ویل شي مرضعن. دیتا رضاعتن په کسره سره. رتاع پتا سره راغلی دی. رتاعتن دا ټول یو معنا ده. لغت کې داوی مس الثدي چوپل د سینې وشرب لبنه. په اصطلاح کې دا رضاع او رضاع او رتاع دا ټول په اصطلاح کې مس لبن آدمیه فی وقت مخصوص. دا آدم ان مس لبن آدمیه فی وقت مخصوص وهو يفيد التحريم قليلا كان أو كثيرا عند الجمهور. وقال الشافعي لا يثبت التحريم إلا ب5 رضعات. امام نووي رحمه الله وی اجمعت الامة على ثبوت حرمة الرضاعة بين الرضيع والمرضع وأنه يسير ابنها. دا سړی دغه ښځې چې د چا ته وروي د هغې زوی ګرځي. په دې معنا سره نه دی چې ټول احکام د عمومت ور باندې نه جاری کیږي. دا د ټولو جهاد نو په ټولو احکامو کې نه جوړیږي. صرف او صرف په دې کې جوړیږي چې دې ته نظر د دې ښځې ته د دې الک اوس جایز دی، د دې الک ته د دې ښځې جایز دی. دارنګه خلوت د دې الک د دې ښځې سره جایز دی، د ښځې د دې الک سره جایز دی. دغه رنګه مسافرت د دې ښځې د دې الک سره جایز دی. نور احکام د عمومت دا ور باندې نه جاری کیږي من کل وجهین. هغه لکه دا وارث نه جوړیږي، نه د دې الک نه دا مور د رضاعي وارثه جوړیږي او نه د دې مور نه دا الک وارث جوړیږي. دارنګه واجب نه دی په دې یو باندې نفقه د آخر د دې مور باندې د الک وړوکی دی، نفقه ور باندې لازمه نه راځي. او دې زوی باندې چې رضاعي زوی دی په دې باندې نفقه د دې مور واجبه نه ده. دارنګه هغه چې راځي چې خپل مور تا قتل کی یا ته قتل کی، په دې کې د قصاص سقوط دی د فقهاو په نزد. هغه د دې رضاعیو کې نه دی، دا هغه نسبي کې خاص دی. په باب د رضاعت کې چې په مابین د رضیع او د مرضعې کې حرمت راځي، نو په څونه مس د لبن باندې راځي، یعنی څونه څکل او شرب د لبن چې وشي په دې باندې حرمت راځي. په دې باب کې د علماو 3 مذهبونه مشهور دي.
یو مذهب دی د بعضې فقها مذهب دی او هغه اهل ظواهرم داود ظاهري هم دغه رای ده نور اکثره محدثین تابعین هم پکې دي چې هغوی وایي چې دا ثلاثه مسات چې دی دا تحریم راولي او د دې نه کم مسات دا تحریم نه راولي. مس او د حدیث کې دوه قسمه الفاظ راغلي دي، یو مستون راغلی دی او په بعضې روایاتو کې لکه دلته لا تحرم المسة ولا المستان، په بعضې روایاتو کې لا تحرم الاملاج ولا الاملاج ولا الاملاجتان، نو دا په بعضو کې لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، د دې ټولو معنا یوه ده املاجا مس، نو څومره مسات او املاجي او رضعات دا تحریم راولي. نو اهل ظواهر رای دا ده چې دا درې املاجي یا درې مسې چې نو هغه دغه راولي تحریم راولي، د دې نه کم چې دی نه راولي. د امام شافعي رحمه الله رای دا ده چې 5 رضاعت تحریم راولي، د 5 رضاعت نه کم نه راولي. او د امام ابو حنیفه رحمه الله رای دا ده او دا د امام احمد نه مشهور روایت دی، دا رای د امام بخاریم ده چې قلیلی او کثیر یو شانته تحریم راولي، که یو څاڅکی تیر شي خېټې ته په هغې باندې تحریم راځي. دا مذهب دی د امام ابو حنیفه او دا مذهب چې دی دې ته علماء مختار ویلي دي، دې ته ذهاب کړی دی امام بخاري رحمه الله. باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، دا ویل سیدی که معلومی صیغې سره د مجردونه، په مجردو کې ته مجهوله صیغه ویلی شي ضبط. باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، دا سیده. او که ته مزیدونه وی نو بیا مجهوله صیغه ته ویلی شي. باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. او امام ترمذی رحمه الله دا ترجمه الباب په حدیث باندې وضع کړی دا، بعینه د حدیث په الفاظو باندې، لکه لاندې حدیث کې دغه الفاظ راځي. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن علي بن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. پر رضا کې هغه څه حرامېږي چې کوم د نسب نه حرامېږي. څنګه چې د نسب رشتې په تا باندې حرامېږي نو ماغسې په تا باندې د رضاعت رشتې په خور د تا باندې حرامه ده. اوس د رضا نه په تا باندې خور حرامه ده، مور حرامه ده، د هغې نیه حرامه ده، عمه حرامه ده، خاله حرامه ده. دغسې لکه څنګه چې په نسب کې په تا باندې حرام دي دغسې په رضا کې حرام دي. د دې نه فقهاو بعضې مسایل مستثنا کړي دي.
فقه حنفی هم ته مستثنا کړي دي، نور هم ته مستثنا کړي دي. تقریبا دغه څلور دغه د مبارک پوري سے وای څلور صورتونه هغه مستثنا ښودلي دي چې علماو دا څلور مستثنا کړي دي. اول په هغې کې ام الاخ فی النسب، ام الاخ فی النسب حرامه ده، او ام الاخ فی النسب د رضانه دا حرامه نه ده. ام الاخ د نسب ستا څه ده؟ ام الاخ من النسب ستا څه کېږي؟ یا دې مور کېږي خپله، او که مور دې نه کېږي نو د پلار زوجه به دې کېږي که نه. ستا اخ نسبي به وي، مېرنی ورور به دې د هغې مور چې ده ستا مېرنۍ مور شوه، نو یا به دې خپله مور کېږي یا به دې مېرنۍ مور کېږي. اوس ام الاخ من الرضاع چې دی په دغه چې دی مور د ورور رضاعي د هغې خو کومه خپله مور وي هغه زه ټیک ده ستا مور شوله چې کومه تېرودلې. اوس که هغه ستا ورور او تا د بلې ښځې تېرودلی دی نو هغه ستا ورور رضاعي دی، خو د هغه ورور خپله مور نسبي چې ده هغه ستا څه ده؟ هېڅ دې نه ده. نو نکاح ورسره ستا نه کېږي، څه کېږي که نو په نسب کې خو نه کېږي په هېڅ صورت کې، او په رضا کې کېږي. دویم صورت چې دی ام الحفید فی النسب، د نوسي مور نسبي حرامه ده پته. د نسبي نوسي مور هغه پته حرامه ده مطلق، ځکه چې هغه مور د نوسي ستا څه کېږي؟ هغه ستا ننګور کېږي او یا دې څه کېږي؟ لور کېږي. که د لور د ډوډۍ نوسی دي، که د زوی د ډوډۍ نوسی دي، نو ستا څه کېږي؟ ننګور کېږي. نو په تا حرامه ده که نه ده؟ او ستا حفید رضاعي چې دی، نوسی رضاعي چې دی، نو د هغې مور ستا څه کېږي؟ هېڅ هم دې نه کېږي که نه. ستا نوسی دی رضاعي او د هغه مور ده، نو هغه ستا څه کېږي؟ هېڅ هم نه کېږي. دریم جدد ولد فی النسب، ستا د زوی نسبي نیا، نسبي نیا ستا د زوی هغه ستا څه ده؟ یا به دې مور یا به دې خوا کېږي، دواړه حرام دي که نه. او د رضاعي بچي نه ستا څه ده؟ هېڅ هم نه ده. ستا رضاعي زوی دی، د هغې نه ستا هېڅ هم نه لري. صحیح ده که نه؟ اخت الولد فی النسب، ستا نسبي زوی دی، د هغې خور ده، هغه په تا حرامه ده که نه ده؟ هغه ستا څه کېږي؟ اخت الولد فی النسب ستا خور ده د زوی، زوی خور دی ده، نسبي زوی دی، نسبي پېژنې تا نه زوی پیدا دی، د هغې خور ده، هغه ستا څه ده؟ دا وایي زه پې پوه نه شوم. او دغسې رضاعي د زوی دی، د هغې خور ده، هغه ستا څه ده؟ خو یو صورت کې هېڅ هم نه راځي. یو خو ټیک ده که رضاعي خور ستا نه پیدا د دې رضاعي زوی دی او دا بله د هغې خور چې ده د رضاعي خو ستا لور کېږي، خو د هغې نسبي خور خو ستا هېڅ هم نه کېږي. نسبي خور یې ستا څه دي؟ اوس دا هغه مسایل دي چې دا د فقهاو مستثنا کړي دي چې د نسب نه حرامېږي خو د رضا نه. داسې فقهاو نور هم ډېر مسایل دغه کړي دي، مستثنا کړي دي.
وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة قال أبو عيسى حديث علي شداد الباب رواية حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بينهم في ذلك اختلاف. وبه حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا مالك وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة. نمخ ما حرم من النسب دي الفاظ بدل دي روایت کی ما حرم من الولادة نما غيو معنا دا ولادة ونسب. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بينهم في ذلك. د چا فقهاو په اختلاف نشته دي چې بلکې د رضا نه هغه حراميږي چې کوم حراميږي د ولادت او د نسب نه. باب ما جاء في لبن الفحل. لبن د فحل لرا اعتبار شته که نشته؟ لبن الفحل لره اعتبار شته که نشته؟ دا په اول وختونو کې دا مسله کې لږ اختلاف وو چې لبن د فحل په رضا کې دې لره اعتبار شته او که نشته، او که خالص چا لره دی مور لره اعتبار دی که نه دغه لرم اعتبار شته دی. نو بعضی علماء دا ویلیو چې لبن لره اعتبار نشته ځکه الله چې ذکر کړی دی دا مذهب د بعضو علماء دی لکه ابراهیم نخعی او سعید ابن مسیب هغوی وی الله ویلی و امهاتکم التی ارزعناکم ستاسې میندې حرامې دي. نو دا میندې ویلی دي عمات یې نه دي ویلي چې عمم حرامه ده ځکه د عمې سره ستا تعلق نه لري. عمه خو هله حرامېږي چې کله د لبن د فحل لره اعتبار شي. لبن د فحلو له چې اعتبار ورته کړي نو عمه رضاعي دا په تا باندې نه حرامېږي. نو بعضې علماو ویلی دي لکه دغه ابراهیم نخعي چې لبن د فحلو لره اعتبار نشته دی. لیکن د جمهور علماء رای دا ده چې نه لبن د فحل لره اعتبار دی. اوس په دې باندې اتفاق دی. پس اوله کې اختلاف وو، اوس اختلاف نشته د فقهاو په منځ کې. ټول فقها په دې متفق دي چې لبن د فحل لره اعتبار دی. لبن د فحل دی ته وایي چې تا دا ماشوم چې دا تی ورو د کمې ښځې نو دې کې دا لبن د چا راغلی دی؟ نو لبن خو دې کې چې د چا راغلی دي نو هغه د دې ماشوم پلار جوړ شو. لکه څنګه چې دا تیر ودونکې ښځې مور جوړه شوله نو دې مور کې چې د چا پی راغلی دي هغې پلار جوړ شو. نو چې هغه د پلار جوړ شو نو د پلار د لبن د وجې نه په تا باندې ډېر حرمتونه راغله. مثلا د پلار رور چې دی هغه ستا تره جوړ شو، د پلار خور چې دا هغه ستا څه جوړه شوه؟ عمه جوړه شوله. نو دا رشتې د وجې د لبن الفحل نه راغلي. نو لبن الفحل هم سبب دی په تحریم د مسلې د رضا کې. لبن فحل لرم دخل دی د جمهور علماو په نسبت دی. نو دې ته چې دا د لبن نسبت کیږي دا د دې وجې نه لبن الفحل فحل ته نسبت کیږي. لبن د دې ښځې که نه لبن الامرأی دې ته چې لبن الفحل ویلی شوي دي نو نسبت سبب ته شوی دی ځکه دا فحل سبب دی. اوس که یو سړي د یوې ښځې خاوند نه وي هغې کې لبني څه. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا ابن نمير عن هشام ابن عروان أبيه عن عائشة قال جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي
په روایت د بخاری کې راځي چې ان افلح اخا ابو القعيس د دې رضاعي پلارو د مور بي عائشه وې دا غي ورور افلح راغی ما باندې اجازه طلب کوله فابيت ان اذن له وې ما انکار وکړ چې ته خو پر دې سړی د دې پورې چې زه اجازه طلب کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی ماته ویل فلیلج علیک فانه عمک راځي شي هغه ستا تر دی وای ما ورته ویل چې انما ارضعتني المرأه مال خو ته ښځه راکړې دی مال خو ابو القعيس نه دی راکړی چې هغه زما پلار شو د هغه ورور زما تر شو ولم يرزعني الرجل قال فإنه عمك رسول الله نتر دي جوړيږي دغه پيول را دخل دي فليلج عليك قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم کرهو لبن الفحل دی حرامي دلته کرهو امام ترمذی کراهت زیاتره په معنا د تحریم استعمال کړي نو دوی حرام کړي دی لبن د فحل یعنی هغه سبب ګرځولې د حرمت د پاره والاصل في هذا او اصل په دې مسله کې دغه حدیث د عائشہ بیبي دی وقد رخص بعض اهل العلم في لبن الفحل لك ابراهيم النخعي سعيد بن مسيب پاوله کې دوی دا ویلو چې دا ګور الله مور یاد کړو امهاتکم التي ارزانکم الله عما نه ذکر کړي رضاعي نو چې دا رضاعي دغه چې دا عما پتا باندې کړي حرام ده نو لکه نسب کې چې ذکر کړی دي او دا غي جوابدار چې دا یو تخصیص دی یو شی په یو ذکر شي په یو ځای کې راشي نو د دې معنی خدا نه ده چې نفي د حکم د دین علاوه په نور ځای کې نفي د حکم دی نو په نسب کې د عمی ذکر راغلی دی په نورو کې به تحریم نه نورو کې مشته والقول الاول اصح الى اولنی قول چې لبن د فحل لپاره اعتبار دی تاسو په دې مسله د لبن الفحل خو پوه شوي لبن الفحل لپاره اعتبار دی دغه مذهب اصح دی د حدیث موافق دی وبه حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له جاريتان یو سړی دی د هغې دوه وینځې دي ارضعت احداهما جاریة دی یو وینځي پي ورکړلې یوې جنۍ له او دی بلې وینځي پي ورکړلې هلک له ته د جاریتین په ځای باندې تېر شه دوه ښځې دي یوې ښځې یو هلک له ته ورکړه او بلې ښځې چا له ورکړه جنۍ له ورکړه اوس د دې هلک او د جنۍ په خپل منځ کې نکاح کېږي نو ايحل للغلام ان يتزوج بالجاريه ابن عباس له فتوا ورکړه چې دا نکاح نه کیږي ولی نه کیږي وی اللقاح واحد لقاح ولا لقاح ستوي هغه وبو د فحل یو دی یعنی د دواړو خاون یو دی د هغې د وجې نه پکې حرمت راغی اگر کوم ښځې خو جدا دي خو د دواړو ښځو کې شوده د یو سړي دي قال ابو عيسى وهذا الاصل في هذا الباب وهو قول احمد واسحاق باب ما جاء لا تحرموا المسة ولا المستان لا تحرموا ما مخکې تاسو ته اوله کې ویله چې دا تحرموم ویلی شي او تحرموم ویلی شي او تحرموم ویلی شي مجهوله د مجردونه حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المسة ولا المستان په بعض روایتونو کې د مسې په ځای باندې لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان
په بعض روایتونو کې لا تحرم الرزعه ولا الرزعتان، نو دا ټول معنا یو ده. املاجا د ښځې د طرف نه راځي، مسا د ماشوم د طرف نه راځي. املاج داخلولو ته وایي چې هغه د اتیا داخل کې په خولې د ماشوم کې. وفي الباب په باب کې عن ام الفضل د ام فضل روایت راغلی د ابو هريره، زبير ابن عوام، غنو صحابونا. وروا غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن زبير. او هغوی پکې ذکر د عایشې نه دی کړی، لکه څنګه چې دغه مخکې روایت کې د عایشې ذکر دی. یعنی نبی صلی الله علیه وسلم لا تحرم المسة ولا المستان. وروى محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير مخکې د عایشې نه عن النبي صلی الله علیه وسلم. وزاد فيه محمد بن دينار بصری پکې دا لفظ دا پکړی چې عن الزبير عن النبي صلی الله علیه وسلم. و دا ذکر د زبیر چې دی هو غیر محفوظ. والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة. حدیث د ابن ابي مليكة چې کوم دی اول باب کې ذکر شو، عن عبد الله بن زبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، دا باب روایت. قال ابو عيسى حديث عائشة چې لا تحرم المسة ولا المستان، دا حدیث حسن صحیح امام مسلم نقل کړی دی. وسألت محمدن د امام بخاری نه می پوښتنه وکړه عن هذا د دې حدیث په باره کې. هغه هم راته ویله چې دې کې صحیح روایت عن ابن زبیر عن عایشه دی، د دې باب روایت دا صحیح دی. نو غرض د امام ترمذی دا دی چې که تا ته په دې کې څه اضطراب کاری، نو اضطراب ختم شوی دی په ترجیح د روایت سره چې صحیح روایت پکې دغه روایت دی د باب. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. دا بعض علماء لکه داود ظاهری، ابو ثور ابن منذر، یو روایت کې امام احمد حنبل، اسحاق ابن راهویه، د دې ټولو رائے دا ده چې دوه مسی او یو مس تحریم نه راوړي.